ما د مؤمنانو صفاتونه ذکر شو، اوس د کافرانو خبره کی. د دې د زړونه دا په غفلت کې دي، په پرده کې دي. عمره یا غمره دا هغه ډونګې اوبو ته ویل کېږي چې سړی پکې غرق کېږي، چې ډونګې اوبه دې پکې غرق شي. هغه اوبه چې سړی پټي، سړی ډوبي، هغې ته غمره ویل شي. د دې وجې نه کم سیس چې سړی پټي، هر یو سیس چې هغې ته هم غمره ویلی شي. او کافرانو ته په دې وجه غمره ووی چې د دې د جهالت او د دې د شرک دی چې کوم دی پټ کړي. نو د دې د زړونه په دې شرک کې چې کوم دی پټو، په دې کفر کې چې کوم دی پټو. صرف دغه کفر او شرک نه، د دې نه علاوه نور اعمال خبیثه دي چې هغه دی په هغې کې مبتلا دي. کفر او شرک په خپل ځای باندې کوي، خو د دې نه علاوه نور بد اعمال دي چې دی کوي. دغه نور اعمالو کوي، کفر او شرک په خپل ځای باندې لوی غټ ګناهونه دي، خو د دې نه علاوه نور ګناهونو کې هم دی مبتلا دي. مترف دا د طرف نه مشتق دی، دا تنعم او خوشحالی ته ویل کېږي. یعنې د دې نه هغه مالداران خلک مراد دي چې دوی ځان په اسبابو باندې خوشحاله کړي، نوکران یي، چاکران یي، جایدادونه یي، او اکثر د حق مخالفت دغه غټ خلک کوي. نو د دې وجې نه الله تعالی وفرمیل تر دې پورې به د دې د زړونه په پردو کې وي، تر دې پورې به د دې د زړونه په غفلت کې وي، حتی اذا اخذنا، تر دې پورې چې موږ ونیسو مترفیهم د دې خوشحاله خلک، د دې عیش فرس خلک. خو بیا د دې فریاد هېڅ پیدا نه ورکوي، د دې فریاد به هېڅ پیدا نه ورکوي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د عذاب نه مراد د جنگ بدر هغه واقعه ده چې مشرکینو د دې د زړونو په پردو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کله ساحر وي، کله به جادوګر وي، کله به ورته مجنون او لیونی وي. خو چې کله الله تعالی جنگ بدر جوړ کو، نو د دې غټ سرداران ابو جهل دی او عتبه دی او شیبه دی، دا ټول چې کوم دی مردار 70 سرداران د قریش دی چې کوم دی مردار اسی مضبوط گزاره ولا ورک. نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دینه جنگ بدر دغه واقعیا مراد ده چې په دغه وخت کې بیا دی ډېر چغې واله، خو چې کله عذاب راشي او د انسان ساتر غرغره پورې راشي، یعنی د مرګ پرشتي وي، بیا د توبه نه قبليږي، دغه بیا ډېر توبه وباسي. زنګدان کې بیا توبه نه قبليږي، ځکه زموږ ایمان بالغیب دی او ایمان بالغیب معتبر دی. او چې کله د سا پرشتي وویني، نو غیب خو بیا غیب پاتې نشو کنه، چې غیب پاتې نشو، د ایمان اوس معتبر نه دی. قبر کې باندې بیا خو مسلمانی، خو هغه ایمان معتبر نه دی، ځکه دار سولې د خپل سترګو باندې قیامت کې به ټول مسلمانان هر سړی وایي زه ایمان راوړم، خو هغه ایمان معتبر د دې وجه نه دی چې هغه ایمان بالغیب نه دی، هغه د خپل سترګو باندې هر سولې دی. نو دیو بیا دغه ټیم کې ډېر چغې وباسي. نو د دې نه د جنگ بدر دغه واقعیا مراد ده. او بعضې مفسرین وی چې نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قریشو ته بددعا کړې وه، او د هغې بددعا اثر دا و چې په دې باندې الله تعالی قحط راوست په مکه مکرمه کې، او داسې کات پرې راغی چې دی بیا د مردارو په خوراک باندې مجبوره شو. سپي به نه موند، چې سپي یې موندل هغه به یې خوړل، سمسرې به یې خوړلې، چې څه شی به یې موندو هغه به یې خوړو. داسې کات په الله تعالی راوستو. نو بعضې وي چې دغه واقعات مراد ده، خو ډېر مفسرین چې کوم تللي دي نو هغه دې طرف ته تللي چې جنګ بدر د واقعات مراد ده چې غټ سرداران هغه مړه کړل ولا مردار. نن ورځ تاسو فریاد تاسو له هېڅ پیدا نه درکوي، ځکه آخرت دا دارالجزا دی، دارالعمل نه دی، هلته بدلې میلاویږي، هلته اعمال نه کېږي. دنیا دارالعمل ده، دلته کې عمل دی، بدله نشته دی، او آخرت کې بدله وي، هلته به عمل نه وي. تاسو سره به هېڅ مدد اوس نشي کولی. د مدد وخت تاسو دنیا کې چې دنیا کې خو فریاد کړی وي، الله ته مو جړلی وي، ایمان مو راوړی وي، نو بس بیا به الله تعالی ستاسو دا فریاد اورېدلی و. خو اوس خدا آخرت دی، او آخرت کې د کافر به یو قسم مدد نه کېږي، هېڅ قسم مدد به نه کېږي. نو تاسو باندې به زمونږ آیاتونه لوستی کېدل په دنیا کې، الله به تو فرمایي، او تاسو به زمونږ د آیاتونو نه اعراض کوو، هغې ته به مو شا کوله، په هغې به مو عمل نه کوو، په هغې به مو ایمان نه راوړو. نو وجه دا ده چې اوس تاسو مدد نشي کېدلی. مخکې الله تعالی وفرمیل چې ستاسو هېڅ قسم مدد نشي کېدلی. ولې نشي کېدلی؟ چې دنیا کې به زمونږ آیاتونه په تاسو باندې لوستی کېدل، نو تاسو به د هغې نه اعراض کوو، مخ به ورته اړو، په پوندو باندې واپس کېدلی.